یو بل واقعه مشهوره ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل مدینه منورې نه مکه مکرمه طرف ته را روانو. یو زنانه و هغه سره یو پنډه و، بوډۍ ښځه و. نو دغه زنانه چې دا پنډه راغستې و، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وکتل، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې زنانه نه دا پنډه واخیستله او په اوږه یې کېښودله او ورسره زی ته ورسوله. نو چې کله دا پنډه ورسره هغه کور ته ورسوله او کوزه یې کړله، هغې نه وروسته هغه بوډۍ ښځه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ته خو روانې مکې ته، خو هلته یو کس د محمد په نوم باندې چې هغه یو خدای طرف ته رابلل کوي او خپله د پیغمبرۍ دعوه کوي او فلانې چې کوم کیفیات کوم دعوت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چلاو، هغه ټولې خبرې ورته وکړه چې دا داسې کیفیت ده، دا داسې حالت ده. نو تا ما سره ښه وکړل، ښېګڼه دې وکړه، په دې وجه به تا ته نصیحت کوم چې هغه کس نه ځان وساته او هغه سره د هغه خو خبره مه منه، او هغه چې کومې خبرې درته کوي چې ایمان راوړئ ما باندې دا داسې فلان فلان ټولې چې کومې خبرې وي هغې ورته وکړي، هغه خبره مه منه، هغه ملګرتیا مه اختیاروه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زه هماغه محمد خو زه یم چې کومه خبره ته کوي چې هغه کس سره ناسته ولاړه مه کوه، هغه نه ځان وساته. نو هماغه کس خو زه په خپله باندې یم. هغه زنانه چې کله دا خبرې واورېدلې، زنانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه اخلاقونه متاثره شوله او ایمان قبول کړ. دا یو واقعه مشهور ده، ډیر خلکو داسې بیان کړم د علما او دغه شان جمعي بیانونو کې، وعظونو کې، نصیحتونو کې خلکو دا بیان کړی ده، خو د دې هیڅ قسمه ثبوت نشته.